یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس زمین کی مٹی میں زدیم زماکا تمی بارانو زیم مزبانا پتا ودانو محپل خراب تبیلتانا پا خیر رغلی میرے مہمان پا خیر رغلی میرے مہمان پا خیر رغلی مبارک ہو تیرا آنا ایک دردا نہ پا خیر رغلی میرے مہمان پا خیر رغلی میرے مہمان پا خیر رغلی۔ محترم ساتھیو، کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت اور غبن کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ اور اعتماد کو توڑنا، مادی یا مالی معاملات کی ضابطوں کی خلاف ورزی بھی کرپشن کی قسم ہے۔ اور دوستو، ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے کسی مقدس نام کو استعمال کرنا بھی کرپشن ہے۔ ارے میری بھائیو، کرپشن ایک ایسا مرض ہے جو عام لوگوں میں وبا کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس خطرناک مرض نے ہمارا سماجی، سیاسی اور روحانی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ ہر سمت مسلمان پچھائی تھی تباہی، ملک اپنا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دے تو گواہی، اسلام کا جھنڈا لی آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ اے وطن گرانا خوب پاکستانا، اے وطن گرانا خوب پاکستانا، تو
قربانو مونږ ګټلې جانانا اے وطن ګرانا خود پاکستانا اے وطن ګرانا خود پاکستانا تو قربانو مونږ ګټلې جانانا اے وطن ګرانا خود پاکستانا اے وطن ګرانا خود پاکستانا او تاکہ اے وطن خسند ندی میرو ندی دنگ دنگ سکھ دی پوالو پتا سر ندی دنگ دنگ سکھ دی پوالو پتا سر ندی زار پروی جنگ قربان دی دل میدانا اے وطن گرانا خود پاکستانا اے وطن گرانا خود پاکستانا تو قربانو مونږ ګټلې جانانا اے وطن گرانا خود پاکستانا اے وطن گرانا خود پاکستانا. د دې نه وروستو زه دې ځوانانو ته یو پیغام ورکول غواړم. حقیقت دا دی چې تاسو ولیدئ چې زموږ ځوانان ټیلنټډ خلک دی، ډېر قابل ترین خلک دی، خو یو درخواست دی خپل ځوانانو ته کومه، لکه څنګه چې تاسو په دې ځوانۍ کې او دا بهترین ټیم چې کوم دی نو کیل کود له ورکړی دی، نو زه غواړم چې تاسو د صلاح الدین ایوبي د هغه خبرې مصداق جوړ نه شئ چې هغه ویلي وو چې د یو ملک او د یو خطې له شکست ورکول غواړئ نو د هغوی ځوانان په نشو په تماشو راواړوئ. هسې نه چې ستاسو د دې نه دا مطلب جوړ شي چې ګنې موږ به ټول عمر کیل کود کوو. زه تاسو د مغرب نه په تعلیم کې مخکې غواړم، زه تاسو د مغرب نه په ډاکټرۍ او په انجینرۍ کې مخکې غواړم، زه تاسو د مغرب نه په سیاسي قیادت کې مخکې غواړم، زه تاسو د مغرب نه په پوځي قیادت کې مخکې غواړم. نو لہذا دا مې ته د درخواست دی چې زه د خپل طرفه تاسو ته دا میسج درکول غواړم چې د کول کیت سره سره به بیلنس برقرار وساتئ، د تعلیم سلسله به هم جاري وساتئ. کرنیل صاحب، صوبیدار میجر صاحب او نور مشران د علاقې سپینګیري او نوجوانان دیو ته د زړه د کومې او د خپل طرف نه او د خپل خاندان د طرف نه ډېره شکریا او سلامونه وایم. د سلام نه بعد به زه یو څو مختصرې خبرې وکړم. ورونو زه ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو داسې په اتفاق او په اتحاد باندې نن دلته راغونډ شوي او دا گیم هم وکړو او انشاءالله دا زما د الله نه یقین دی چې تاسو څونه په مینه محبت باندې او په سلبځای باندې دلته راغلي او دا خپل گیم هم دغه کو. نو زه د خپل طرف نه د فرست ټیم دپاره او د سیکنډ ټیم دپاره د دواړو د کرکټ او د والیبال د دواړو د فرست او سیکنډ د ټیم دپاره 5,000 روپیو نغد اعلان کوم او زه ډېر خوشحاله یم چې په اتفاق او په اتحاد راغونډ شوي او په ورورولۍ کې چې کوم خوند دی نو دا په هېڅ کې نشته. نن چې تاسو زه کوم ینم په ورورولۍ باندې دلته نو زما نورم حوصله بلنده شي او دا هم د موجوده حکومت ته دا یقین دی چې انشاءالله چې شهید به داسې شهید نه وي چې نن یې تاسو یې نه وي. انشاءالله زمونږ د میډیا والان دلته دي، د دوی هم شکریا ادا کوم، د دوی په وساطت سره هم دا خبره کوم چې شهید ته دې توجه ورکړی شي. شهید یو ښایسته علاقه ده او جندون ته ژوندون ویلی کېږي. نو زه پر زیاتې خبرې کول نه غواړم چې مشران ناست دي او هغو به خبرې وکړي. ډېره مهرباني، شکریا.